اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، زه خو تاسو ته د کلي مختلف پرسنالټي تاسو ته ملاوم، تاسو ته ښیم، خو نن د کلي یو داسې کس سره تاسو ملاوم، یو داسې سوشل ورکر سره ملاوم چې هغه د کرایې په کوربه کې اوسیږي او په یو جذبي یو د خدمت جذبه هغه کې شته دی او هغه راوتی دی او د خپل مالي خدمت کوي لګیا دی. هغې نه به پوښتنه کوو. زه باید دا تاسو کار څه کوئ؟ زه خو جې ډرایور یم، یو کمپنۍ ده هغې کې ډرایور یم. دا 15-16 روپۍ تنخواه ده. غریب سړی یم. او کور دې خپل دی که د کرایې دی؟ نه جي دا خو د کرایې کور دی. د کرایې کور دی. دا شګه چې ده که نه، دا ته په خپله چې لګې په خپل پیسو؟ بلکل جي دا زه په خپلو پیسو مې یو جنریټر دا دی روړو بل را روان دی، خو تاسو لیټ شوئ. یعنې تاسو ته ما دا لاره خوله، اوس خو ما پکې دا شګه واچوله. د دې ډېر بد حال دی. ښه جي. کیسر بھائی دا راته ووایي چې دا شګه تاسو په دې لاره کې اچوئ، دا تاسو چې امداد کړی نه که په خپل دغه باندې کوئ؟ نه جي دا خو ما د خپل د بچو د خولې نه روټۍ وشو کوله. زه غریب سړی یم، د کرایې کور کې اوسېږم مخامخ. او دا سرکاري سکول دی. زه اکثر چې روزم نو دې ویاڼې نه د اوبه تر ګوړو ګوړو ولاړ وي. تېر هفته کې 2 ورځې باران و، دومره زیات اوبه ولاړې وې چې کومه ماشومه به مې وکته پکې به پرېوته او لمده خوشته به کور ته تله. نو ما سره احساس شو چې یاره زما هم دا بچي دي واړه واړه، داسې دا هم د چا بچي دي که نه. زمونږ دا روډ ډېر ښه کار یې وکړو، زبردست کار یې وکړو. ته به چې کله ماشومان تلل نو رښتیا خبره ده چې ډېر به لون خوش واپس کور ته تلل، ته به پرېوتل لاره کې به اوبه ولاړې وې. د دې د وجې دا لاره ډېره لاندې ده، په کار چې دا دی اوچته کړي او ماشومانو ته ډېر تکلیف دی په دې باندې. دا د ده کور دی، د هم ډېر تکلیف دی. دا رښتیا وایي، زه د محلې ما او ډېر زیات تکلیف دی. مونږ د کیسر بھائی د جذبې ته سلام کوو چې هغوی په اپنی مدد آپ باندې دا کوڅه لګیا دی اوچتوي او د دې سکول چې زما شاته ګورنمنټ میډل پرایمري سکول دی ګرلز، د هغې د ماشومانو هغه سره احساس دی چې دې ماشومان دې کې سبق وایي او په دې لاره تېرېږي او د دې اوبو د وجې نه ماشومان چې دی هغه د لاره کې اوبو کې هغې ته مشکلات دي، نو هغه په خپل اپنی مدد آپ باندې دا لاره لګیا دی سموي. موږ د دې جذبې ته السلام کوو. نیمه سبحان، چمکني ټي وي، چمکني.